رسول خان صاحب ډېر فن یې وکړلي چې اوس په خپله ژبه د خپلې علاقې په خبرې غږېږي، په مسلې غږېږي، ورته ډېرې ښې چارې راوړې دي او دغسې د توسه غوندې خلک چې د هغې علاقې نه تعلق لري او ماشاءالله توسه په دره یو ښه وخت تېر کړی دا یا د توسې چې کوم ایجوکیشن دی اوس بیډه وړه وړه سوالونه کې دي میډه چې کوم کارټین کې دي ارویدین کې دي هغه میډه په وزیرستان ټي وي پیج باندې میډه پیج دي په باندې میډه کسې کې میډه خپله ژبه اور رسول خان صاحب نه مخکې چې سوال کوي او موږ خپل چې کوم ینګسټر دی نوه هلته دا یو انسپریشن دی دا یو هغه ولما دی یې په دغه ټایم دی چې تاسو کنه وایي نو موږ د دغه سره ریلیټډ هغه پرسن موږ د رسول خان صاحب نه بو چې دغه زوی ته د دوی هغه سٹارټ چې دی یعنی ایجوکیشن خبرې چې موږ کو دي نو یو دم د غټ زوی ته رسېدل چې دي نو هغه ټایم ته خو ګورې سه او د ویس دوی دره یو وخت تېر کړی دی نو رسول خان صاحب تاسو چې دا وخت چې دی دا د کوم ځای نه تاسو قدم واخیستی د تعلیم څرنګه وخت چې د تعلیم دره عام خو نه و ډېره مهرباني چې تاسو دا پروګرام شریک کړی دی او زه مو دغه ته راوبلل او زه دا وګورم چې تاسو دا پروګرام کامیاب چلیږي په دغه نه میږ علاقات او اته فایده راسیږي او نه انشاءالله چې کوم یو پروګرام سړی په زړه سره په اخلاص سره کوي د فایده وي او خلک فایده راسیږي انشاءالله تو مونږه پښتنه وګړه چې د ایجوکیشن د څرنګه کړای او څرنګه د یو راسدلای دا ډېر عام کوېسچن دی دا سپیشلی چې کوم میږ دا ینګ جنریشن دی اوس په ایجوکیشن سره راوندي که نه د دغه د پوره دا ډېر ضروري دی چې دا وروي مو پرایمري تعلیم کړی دی خپل سکول زدرانه ورته ایمیډیټلی نوم پامنه دی علاقه په ځانګړی مشهوره دو خو یغه دا سکول چې دی دا په زدرانه شو اچھا دا سکول هم جوړ شوی دی پاکستان چې جوړه ده په دغه ټایم کې تقریبا شوی دی زوړ سکول دی کنه ایجوکیشن د پورا بیا مکین ته لوړلی های سکول ولغه میډل سکول بیا الله تعالی مهرباني وای اف اس یو یغنا وکړل بیا غنه باندې انجینرینګ کالج ته ورولې انجینرینګ کالج نه بعد انجینرینګ وکړم بیا وابډا شه اپوینټمنټ ملاو شو وابډنه بیا پرشوا ټي ان ټي شه رولي 75 شه 75 دوی به تاسو تھرو آؤٹ ټیلی کمیونیکیشن شه رولي غانا بیا اخري جی ایم لیول ته ورسېدی غانا او په خپل سرویشن مې علاقې د پورا کچېرغارو او بیا درته وښایي چې مو خپل علاقې پورا څه کړي دي کنه نه دا د اچیومنټس وې تاسو نشته شایي چې د نو ورته ضروري دي ولې په دا نه چې دا زده چې دارا مهنت دارا ایجوکیشن او د زوی تر رسېدل نو په پدې چې اول دا پوینټ خو ضرور چې دې علاقې د پورا خاص کر تقریبا 75 نه وخلا 80 پورا اچھا 6 سال بھی دا په 5 سال نه بعد یا زه د ډیویژنل انجینیر جوړ شول غانا نه پس بیا دا نه بعد بیا تقریبا 8-9 سال نه بعد ډایریکټر بیا جنرال منیجر دا سړی وی کن اچھا نو زه بیا د پلانینګ وینګ شه مو دا سٹارټ مو کړه د غانا کوټه نه شری کړه اسسټنټ ډیویژنل انجینیر د کوټه شو بیا پروموشن باندې اسلام آباد هډ کوارټر ته ورغلو غانا as a director as a divisional engineer اچھا in grade 18 ٹی بیا مسترا دا پروجیکټ جوړاول وی کنه بیا ډی جی نا یو نوٹ روغای چې کیمه ډیسټریکټ هډ کوارټر ډایرکټ ډایلینګ نه پته شوی دی یغه لیست جوړ کې چې یغه اپروول وکی کنه پروجیکټ جوړ کې شاید بیا مو تا روغای کې ساخري مو ډیسټریکٹ هډ کوارټر وی 22-23 آوی ایجنسی هډ کوارټر میں بشو چاول اچھا زبردست اچھا دا لیست میں جوړ کو چې ډایرکټر ته هغه ورغه ډایرکټر هغه پام دی ولیکل چې پلیز ډیسکس هغه باندې چیټي لگاوله هغه مو نوٹ باندې چې زه ورغل ویلیان چې ډی جی خو هغه وشتي دی ډیسټریکټ هډ کوارټر د ایجنسی هډ کوارټر شهري کن مو ورته ویل مې چې ایجنسی هډ کوارټر is equivalent to district headquarter
تعلیم چې دا د ډیسټرکټ هغه باروبار دي او پاک شه ټیلیکمیونیکیشن فیسیلیټیز نشته دی په ټیم شه دا باونډري باندې هغه شه انقلاب وروغلی افغانستان شه کنه جی او تعلیم چې دغه د پورا بدایل علاقه شه دغه ډېر ضروری دی چې ټیلیکمیونیکیشن سیستم وي د سکیورټي د پورا او د خلک د هغه د پورا ترکه د پورا بدا چې ار بزنس او بدا هغه باندې کیږي کنه کمیونیکیشن باندې کیږي نو رايري اډرا نیګلیکټډ دو د حق ته او سکیورټي ریزن ار وجه سره دغه فائدہ هوندو د علاقې د پورا د ملک د پورا صحیح دول چې بس اچھا ٹھیک ہے لیکن اوپر پتہ نہیں وہ ڈی جی صاحب مانے گئے میں نے کہا ڈی جی میر غاو بریگیډیر و آرمی تایم چې د آرمی نه ریټایر شوی دی هغه د علاقې پته شته دی او ان شاء الله موږ نکو یوي چې نوٹ لږ بیا هغه کا چینج کا د سکیورټي دا کې هغه پکښه ولیکا کنه مو بیا نوٹ مې ورته هغه کو دا ونډه ډیټیلز چې هغه ورته وګو کنه اجه دا نوٹ چې دته ورغه د مخشه بیا غاته چیف انجینیر سره هم پېښې پوښوا بلکې هغه وی چې بای هند مو هغه چیف انجینیر تا ورل یو څنګه به وګ بیا ورته مې دا واجدو او دا ایجنسی مو ځګه غړي دي چیف انجینیر نه بیا ډی جی تا لوډ شګم اجه ور سره به د ټیم ش تحصیل هډ کوارټر ډایرکټر وی چې تحصیل هډ کوارټر شو چاو غنه اما هم ش و چاور مو چې د شغاش صحیح اجه پوس یو نوٹ لوډ ډی جی پرول وګ چې provision of direct dialing facility to district and agency headquarter approved. As approved. چې دا غارو وای کنه زه په مخ فرڅک شو لا پروجیکټ مې جوړ کوم په دا ایجنسی سره دا مینول ایکسچینج نه لګیدلی وی پرایویټ غاښ د پولیټیکل ایکشن لګیدلی وی یغه واجه نه نوی بلډینګ نه جوړ شول ایکسچینج نه ولاګدل ډایرکټ ډایلینګ باندې دا ونډه فاټا روغلا و د میل بهر خل شو کنه دوبۍ سعودي عرب شه پوغاب شه یغه ونه کمیونیکیشن غا بحال شو کنه او د وانا په زیبند بیا مو اکچولی ټانګ غا وانا کشل در مسلا وا ټیکنیکل یو په زیبند کلا فورد ټو سی او بل غا ایجنسی هډ کوارټر په کلا ټانګو کلا وانا وګان نو ټانګو په ډایرکټ ډایلینګ شروع وستم نو ټانګ شي بیا وته دومره بزنس او د خلک اکټیویټیز شری شوې بیا ډیر یو غاټ اچیومنت دی چې خلک ته ډیر مواقع د سره مستر شولې او خبره تر او بزنس وسه اسون شي دا سره سوشل اکونومیک ډیولپمنٹ بار لاز باندې کمیونیکیشن چې وایي بیس کو دا کنه د ډیولپمنٹ پورا ترکه پورا او دا څنګه ودا نن چې کوم وزیرستان ټي وي باندې دا یو وړي کم چې رسول خان صاحب باندې ایمیزا موزس ولونه د ایمیزا د وطن د علاقې د خپل ژبه کسان ایمیزا موجود دي او د دې نشتا همیشه ټاین وکړي مش کوشش کوم چې د ایمیزا چې کوم د خپل ژبه ځان د خپل خلک د خپل وطن د پورا او خاص سره د مسافر د پورا چې کوم د وطن نه بهر دي او موږ کوشش کوي چې دا چې کوم موږ په تعلیم سره ویږي دا مطلب دا دی چې تو صرف دا تاسو چې ودرې په تعلیم ودې تعلیم ځواب راو دا دی خپل خبره از خان په لږ د موچره د سٹارټ وو چې د ریټر اوراسه دلو زړه خبره چې د پورا ټایم دا دیږي او په ډېر مهنت نه پات انسان د تر رسیدي موږ د پروګرام چې مقصد دی ادا دی چې د موږ د خان کې تا په خپل ژبه شي ایمیج چې ټول مشروم دي د وطن نه بهر دي اړې فن کې په خپل ژبه شي پیغام ورسي چې د ایمیج په ژبه شي د ایمیج د وطن په داسې خلک سره دی چې د رزق څخه د مان دی او دا وکړو چې د ایمیج په وطن شي نور نه داسې ځوانون او نو نه دی پورا دا میسج دی چې دا سټرګل د انجن مشور نه کیسه دا کولا شي چې مننت شي عظمت دی او یو زوی ته انسان ورسې جنن ته دی په کومه رتبه او باندې سٹارټ شوی دی دا د مهنت ته نه سوور دی خپل سټوري نه خالد مان چې موږ پرېش بیا وزړه زره ور مرش بیا روغای بیا پس کو فیملی سپورټ ډیر ضروری دی ډیر دا بل ډیر د فخر خبره چې د ایمیج په وطن د ایمیج په لګا چې د ایمیج د ژبه داسته خلک موجود دی هغه کا وزیر دی کا مسیح دی کا ورماړ دی کا دا ور چې هر کینګ د وزیرستان د سمات موجود دی د وطن د علاقې د وجود واده او بل زرلیش له خبره د خپل ریډي چې دا ټینګ کې ویډا لاین د ورودانو کسي تو کمنټس کاوي ته خپل راي راوي شي تو سه ویشتا د ویزا په پروګرام شي مزید د شیشه راي نه راوي شي ویډیو کوشش کوي چې څه کمنټس
و اخره کې میرا د جواب خبر کاری جی زه دا کوشش وکړم. بالکل بالکل دا وزیر مسجد خبره تاسو وکړه نو زه کوم ته بس دا نشته وشي چې د وزیر مسجد مینا ته دا راځي ته مینا ویلې دا په شي ډیر یو شوی دی کنه یو پوزټیویټي د چې را هم کې تا شاید الله دا وکړو چې مزید ما سه امين. Actually دا الله چې خروج شول کنه جی دغه یو دا فائدہ وشوه چې مسجد وزیر دا وړ دا په یو پلیټ فارم باندې روغل میش خلک چې کله ډسپلی شول 2008 شه نور نارت وزیرستان ته ساوث ته دوړل کنه او نارت وزیرستان خلک خپل د وجره د کورینا دا ورته خالد کړو د اکاموډیټ واټس نه کار او دا غاسه دا وړه ها دا غاسه ساوث ساید باندې ها او ساوث ساید باندې بیا څه طالبونه مسله جوړه شوی وګانا خو ان دی نارت ساید باندې کافی سپورټ د ملاو شو صحیح او لوک افټر یوش او جهاد د هاسپټیلیټي او امیر خال کې سپورټ وګانا نور د مو د ډېره خلک دا راوځي یاره واقعي د میر دا مشر ورور وانده او میر خیال وسو کدای شي میر نه وای د رسول الله د خلک د بری شهر دی چې میر مسجد داسې یې سپیاوړي آی مړانی آی په نقصان باري ولر ستړي شي زر کی کنه یو غاج دای زمين د بر هغه بیا ستړي خو نور بغاشه وغان شته وزیر سا حوصله ډیره وجدادو انا ډیر دا ډیر ګریټنس دی کنه روپ چې دا د پروګرام په دای دا پروګرام ته ویژه کمبینیشن چې دی دا د یو ثبوت دی زبردست ثبوت دی کنه شل سیدا پروګرام په نیو اخري کې وینا پروګرام ختم کیږي خبرم ډیره فاجعه وکړل ډیر خوان یې وکړي په تاسو یې چې ایجوکیشن خبره دا وکړه په اډ ټیم چې کیم تعلیم وایي تاسو په واښی سکولینا یا حالات نن سبا فور سہولتي نه دي په نن سبا موږ شي تاسو ته په خیال سره چې فرق شته چې نه آشو وګڼه نن سبا ډېر په وزیرستان شه وایي د اړي وخت چې کیوه تعلیم مطلب د ایک ټایم او د دغه ټایم تعلیم شه فرق خو ظاهره د ډېر زیات دی په ټایم شه څنګه د سوشل میډیا د انټرنیټ دا شي نه نوي غاڼه what to the point education خو په ټیم چې کوم جذبه وا په ټیچر شه او سټوډنټس شه د غاس لاوله مهنت کاوله هغه نن سبا نشته ده نن سبا ایجوکیشن کمرشلایز په ټیم شه دا خبره نه وګاڼه ټیچرز چې میشته سره روغه شه یا یو د میش د پرایمری منسټر هغه چې کوم ټیچر وو په زدران ارشه د یو چې کوم خوري میش پر گاولا نور وس جزاوینا خبره نشته ده بالکل نور دا دوی وس اویرنس ډیر یوت شو او هغه مطلب دا انټرنیټ دا هغه سور دی کالکولیشن شه بغاک شه ډیره اسانتیا وروله ټیکنالوژي واجه نه غا چلش په پوي شه کنه اډوانس ټیکنالوژي وروله ایجوکیشن اصل اول دومره مسلام دو مش په ټیم شه مشکلات وی کنه دا د ټیچرز طرف نه منډر کمی دو د سټوډنټس طرف نه دوړه طرف نه دا یو غادای سټوډنټ ټیچر یو هغه جوړې دا یو رشتہ جی غانشته دا اوس کمرشلایز طرف ته کې سره ونه ټیچرز ریسپیکټ هاو ولې وان ډیر زیاتم ډیر لایټ یو بدا چې ټیچر وې دا څه و چې مطلب دا ایستوز دی اسکول نه علاوه و چې دربندې رو وای په یار شه مطلب ته وې چې یار بیسو زاو په ډیر فرندلی دو بالکل ماحول ډیر فرندلی سره او بل خاص سره موږ پروګرام ختمه یو په د ویش کیم وطن دی میډ خپل ژبه د مش پروګرام یې شیر غړای دی میجر کوشش کی چې د میډیا پیغام چې کوم د خپل ژبه خپل خالته ورسي په علاقه ته په دا بده مې تو اړیدا یو میسج یا کمنټ سانته وش خالته ورغوي چې واسه هم ته ویلای شي کا د څه میسج پیغام خاص کر ینګستر تاسو کوم د میډیا ځوانون دي زه وایم چې موږ کومه سټوري درته بیان کړله مخ خپل
که پکې انسان شه همت وي محنت کو نو را هر ځای ته رسېدای شي او ویس اپارچونیټیز شته دی د میر ینګ جنریشن چې دی دا ته فشار دو چې د محنت کو او ورسره چې کوم میر علاقه کښې داسې صاحب عزت حیثیت خلک دی آتا په چار دو چې کوم وړکي شی ټیلنټ وي هغه وي خپل هغه افورډ کولی نه شي که نه د هغه سپورټ ضروري دی که نه زه خپل هم موږ خپلون شه ځینې وړکي دي چې اکاډر کالج شي دي که نه زه انکریج کوم او سپورټ کوی که نه هغسې زبردست هغه دی دا سوچ میر هغه دا دی چې یو ژوندکی سبق ویایي را پیرا یو خاندان ورسره اپلیفټ شي که نه اوس زه چې مخکې روغلم زه مشر یې که نه یمې وجې نه ډاکټر صدالم ورته ولیدلی وي پېښور شه که نه دا مو کزن دی که نه یو سبق وایي بل ډاکټر قیوم دی یو هغه میډیکل وکړ پروفیسر قاسم دی که نه یو سر مکلی تو زغا شوی دی مون یاد دی په مونه کشر دی که نه خو چونکې زه مخکې راغون یمې وجې نه د روغلل که نه د پیرا میر په کلي هغه چې کوم و که نه انیشل بنیاد چې و مو والد صاحب و د هغه نه زه هغه شول انسپایر شول که نه بیا مو سره زموږ خپل چې کوم فیملي هغه دي دا هغه ځینې کسان راوتلي وي زموږ کلي چې دی په ټول هغه کښې زیات هغه د میر کلي نه دي تعلیم یافته یا هغه چې دي او کنټري لیول باندې 58% هغه لیټریسي ریټ دی نو میر بده هغه کښې ډېر بیکورډ دي هغه پوره علاقه کښې په چارو دو چې اسکولي نابود شي او پاشه ماډرن اکویپمنټ ولګېږي کمپیوټرایز لیب لکه څرنګه په کشمیر شه یا په هغه کښې نور هغه کښې لګېدلي فیمیل د پوره فیمیل سکولونه جوړ شي او چې کوم ړنګ شوي دي هغه شي او په غوټه نه ضروري خبره یې میر دغه د پوره سکیورټي دو سکیورټي بحال شي انټیکټ شي یو ایجوکیشن هم ډیولپ کېدای شي هیلث هم شي ډیولپمنټ کېدای شي انفراسټرکچر ډیولپ کېدای شي او انفراسټرکچر هم ډېر ضروري دی چې کمیونیکیشن تو ټیک نه وي بیا ته په هغه باندې ټیرریزم باندې قابو اصلاول مشکل شي بالکل صحیح نو دا هغه چې وشي او بل دا دی چې دا کیسې موږ پریزیډنټ ته پیش کړي دي ایجوکیشن د هیلث ریهیبلیټیشن او دغه چې دا باندې ایمیجلټي هغه وشي او بل تو فاټا چې کوم بجټ و مخکې 20 ارب روپیه و چې دا کوم کمیټي جوړه شوې وه یو 90 بلین پلس 20 بلین اچھا زبر نور دا کا 120 ارب یا 110 ارب روپیه تو ته ملاویږي او هغه ایکسپینډیچر په پراپر طریقې سره وشي 10 years دا بیراته وجوه همین او ماکین شه مې یو غادر د ایکسچینج درته لګایو ټلیفون ایکسچینج هغه اپروول مې درته وغوستی دی 600 لاین ایکسچینج ان شاء الله بای اپریل اینڈ شو نه دا زاده سیګنال دی چې تایوا ډله د پښې خبره ما په دا پروګرام شروع وته دا یو واشه چار به شریک دلا وره وشاوله یا ډېره اوره وچېدله ان هغه پیشري وه ان شاء الله اپروول شوی دی هغه کمیټي ولا راغلي وي بیا شوه هغه ډي جي مو سره بودجه مونه جونیور وګڼه یا زوړه تعلقات باندې بیا کارو زیاتي دا هغه هم وګڼه مشاله ټیک شي که نه چې کومه فیسیلیټي ټیلیکمیونیکیشن اسپیشلی په اسلام آباد شو دا په وزیرستان شي ان شاء الله حواله دا the best الله دا ډېر عمر ډېر کوی د دې پورا چې خبرې دی میډیا ریډینګ کې د پورا اکاتین کې د پورا چې دا یو وخت یې نه دي کیسه همیشه درې وي او د ویش د وطن د علاقې چې دا څه خلک موجود وي ان شاء الله دا ټول کیسو کې زریعه چې ویډیو پروګرام وو ختموي کوئی پروګرام زره خو ته ونه کې چې ډیره په پښتنه زنه یو کله کوئی چې بیرو تکشي نه کنه نه ان شاء الله بیا هم داسې ټایم ټو ټایم ملای نه ان شاء الله او رابطه وي سره کنه
ډېره مهرباني فاشور اوسئ. Thank you very much. خالد خان ته زرلش اجازه ورکړي. الله پاک. الله رب. Thank you.